بسم الله الرحمن الرحیم. باب صفت الصلاة. باب دې په بیان د صفت الصلاة. مولوی صاحب تر اوسه پورې د شرایطو بیانو و شرایط هم ذکر کړي. یو وخت، یو کپڑے پاک، یو بدن پاک، او ځای پاک څلور، او بل استقبال قبله و څو شو پنځه، او به ورپسې عورت پټولو، او به ورپسې نیت. نو شرایط اوس راته د مشروط بیان کوي، د شرط نه فراغت نه پس بیان د مشروط کوي. د شرایط د چا د پاره و؟ د منځ د پاره. به صفت او وصف دواړه یو شی دی که بیل بیل دوه رایې پکې دي؟ و دا ده چې دواړه الفاظ مترادفه دي، او صفت کې دا کمتا چینی د اصل کې بدل د وو نه راغلی ده. وعد یعیدو کې وو، وعد فا کلمه کې چې وو راشي، او خاص کر مکسر العین وي، نو به خو مضارع کې دغه حذفي کې کنه وعد یوعدون یعیدو، او به مصدر کې باخر کې ته بدل کې تا راځي عیدتن تغشن صفتن وصفا یصفو صفتن. نو څوک یو شی او څوک فرق کوي. هغه دا وعند المتکلمین من اصحابنا الوصف هو کلام الواصف. تاسو ما ته وګورئ، زوی مزید عالم، زید عالم دی، علم زید لثابتو مده، زما د کلام چې دی دقه وصف دی، او علم کم چې زید لثابتو مغه صفت دی. فرق وکړي کوي. به باب صفت الصلات نه مراد د منځ هيئت دی، هغه هيئت کم چې پر رکوع، سجدي، قیام، قرات، تشهود وغیرہ باندې مشتمل دي ته ویل کیږي صفت. ننډه دا ده. او صفت الصلات نه مراد هغه هيئت صلات دی کم چې په ارکان او واجبات او سنن باندې مشتمل دي. ټول په پوه شو. نو شی چې ده کنه شی دا کله د خپل کله عیني حقیقت وي، کله څه یو شی د باره عیني حقیقت وي، موږ ته تعریف وایو، او کله دسی وایي عیني ماهیت وي، او کله د ماهیت جزوي، کله د ماهیت جزوي به ورته رکن ویل کېږي. لکه رکوع، قیام، سجده چې د صلات رکن دی. نو اورئ، یو عین ماهیت وي هغه صلات شو، یو رکن ماهیت وي هغه د ارکان دي. جزء ماهیت، یو جزء ماهیت وي هغه ارکان دي، قیام، رکوع، سجده دو شو. عین ماهیت بل جزء ماهیت هغه ته رکن ویل کېږي، او بل شرط ماهیت وي. یو شرط هغه مخکې تیر شو، وقت او بلانکې هغه صلات د پاره، او بل محل ماهیت وي هغه مکلف دی دلته صلات کې، کوم انسان چې مکلف صلات دی. ابل سبب ماهیت وي هغه وخت مخکې تیر شوی دی. راځي جی فرائض الصلاة وواجباتها وسننها. دلته راته د صلات فرائض بیانې. شپږ فرائض دي د صلات. یو تکبیر تحریمه ده، بل قرأت دی، بل قیام دی، بل قرأت دی درې، بل رکوع د څلور، بل سجده د پنځه، او قاعده اخیره تر عبده ورسوله ده. شپږ فرائض ارکان دي. خو بیا زمونږ د حناف رایه ده چې دا اول کم دی کنه تکبیر، دا شرط دی، دا رکن نه دی. ګورئ دا آسان سبق دی. فرائض الصلاة ستة. فرائض زمون شپږ دي، ستون پکار دی ښه، خلاف القیاس یو فروض نه اخیستی دی، فروض نه ځکه ستتون ویلو. التحریم ته یو تحریم ده لقوله تعالی، دلیل د تکبیر تحریمي ده بار الله تعالی فرمایي وربک فکبر. هر چې رب تکبیر بیان و د خپل رب، لوی بیان و د رب، یعنی الله اکبر وایا منسکی. والمراد به تکبیرة الافتتاح. مراد د ربک فکبرنا هغه د افتتاح والا تکبیر دی. موږ چې ته تکبیر تحریمه وایو دا د اهل تفسیرونه به اجماع نقل لها. دویم قیام دی، والقیام بل قیام حد دا دی. مولوی صاحب سړی دومره ودرېږي چې ګټنو ته لاس نه رسي. که چېرې ګټنو ته لاس رسي بیا خو رکوع بیا قیام نه وي. نو به یې لیکلي حاشیه کې
خدري باشا کې یو خپه باندې بلا وزر ودرېدل دا مکروه دي نو په دواړو خپه به ودرېږي او د دواړو خپو ترمنځ مستحب داره فاصله 4 ګوتې او که سړی دومره لږ فاصله د قدمونو نشي پرېښودلی زیات هم پرېښودلی شي څه خبره نه ده بیا دا ده چې د قدمونو د خپو دارې مخامخ کې قبلې طرف ته سیده به وي په طرف د قبلې او که د شا ملا کږی قیام نشي کولی ملا یې کږی دسي یعنی مکمل نیغ نشي ودرېدلی بس څنګه چې دی همدقه شان دی ودرېږي رکو د باره دی لږ سر ټیټوي ځکه پرون موږ قاعده ویلې وه الطاعت بحسب الطاقه طاعت خو موافق د طاقت وي څومره چې طاقت وي هغومره به کوي باقي څوک په قیام نه وي قادره هغه به ناست هم کولی شي به کرسۍ کې مونځ کولی شي که نه شي کولی دی کې اوږد باس دی د خیره سره په خپل ځای به یې کوو انتظار به کوو پوهېږئ ورته او دا قیام فرض دی دا صرف د فرض مونځ خبره ده او د واجباتو خبره ده د سننو نوافلو نه ده ګورئ لقوله تعالی وقوموا قائم شي الله تعالی د باره قانتین تابعدارۍ سره عاجزۍ سره والقراءة دریم نمبر قراءت دی داغي دلیل لقوله تعالی فقروا الولي ما تيسر من القرآن هغه چې آسان وي د قرآن نه مطلق قرات فرض دی لکه مطلق قرات فرض دی او ځان له سوره فاتحه ویل واجب دی او ځان له سورت ویل دام واجب دی نو که چا یوم ونه ویلو نی فاتحه ویل او نی سورت ویلو نو مطلق قرات پاتې شو رکن که قصدن دا کار کړی او که سهون یې کړی بهر حال مونځ ونه شو واجب چې سهون پاتې شي سجده سهو لازمي کی او که قصدن یې پرېږدي په سجده سهو کار نه کېږي واجب کې او رکن که پاتې شي قصدن وي که سهون وي په سجده سهو کار نه کېږي هغه به داسې کې کم رکن درنه پاتې دی مونځ په اخره کې در یاد شو هغه رکن وکړه د کم رکن نه چې هغه رکن ته لاړې هغه رکن هم به دوباره وکړه څه مطلب تشهد کې در یاد شو سجده پاتې دی وانه وې که او تشهد د سره کوي ته دا کې مې برېښې سړي کې کېږي او ډېره خوشي او که چېرې قیام کې در یاد شو رکو پاتې ده د مخکې رکعت نو رکو وکړه قیام دوباره د سره کړه البته که مونږ نه بس در یاد شو چې ما خو یو رکن پرېښی دی بیا د مونږ د سره شوی نه دی ټیم تېر شوی و در یاد شو او که چا سوره فاتحه ویله قرات یې پرېښودلو صورت یې پرېښودلو نو مطلق قرات شوی ښه فرض ادا شوی ځکه سوره فاتحه هم قرات دی البته واجب یې پرېښی دی چې هغه صورت دی که صورت یې ویلو فاتحه یې پرېښې ده بیا مطلق قرات وشو مطلق قرات فرض دی هغه شوی دومره ده چې سوره فاتحه واجبه ده پرېښې ده دا به راځي راله انشاءالله بیا سجده سهو لازمیږي که سهون وي نو ما ویل مطلق قرات رکن دی رکوع رکن دی ور رکوع حد د رکوع دا دی چې کم از کم لاسونه دې ګوتنو ته ورسیږي او سجده رکن دی حد د سجدې دا دی چې تندی ولګي په ځمکه لقوله تعالی د وجه د الله تعالی د دې قول نه ورکعو رکوع کوئ وسجدو سجده کوئ دواړه دې ثابت شو شپږم نمبر قاعده اخیره ده والقاعده فی آخر الصلاه قاعده په اخر د منځ کې بیا سوال لري تر کومه قاعده ضروری ده تر عبد و رسول پوری الفاظ ویل نه یادې ښه عبد و رسول پوری چې ته مونځ وې څومره ټیم به لګي دومره ټیم قاعده کول یادې ځان پوهه کوي څومره ټیم چې عبد و رسول پوری مونځ ویلو باندې لګي دومره ټیم قاعده کول دا واجب فرض دي دلیل لقول علیه السلام لابن مسعود رضی الله تعالی عنہ د وجه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قولنا چې حضرت عبد الله ابن مسعود ته فرمایلو کله حين علمه التشهد کله چې ته تعلیم د تشهد ورکولو نور ته څه وی اذا قلت هذا کله دی چې تر عبد و رسول پوری ویل تشهد دی ویلو او فعلت هذا یا کار دی وکړو ناس سری دومره وکړه فقط تمت صلاتک من دی برشو تاسو برو ګورئ دلته استدلال بدی طریقه ده قانون دار قانون چې کله یو شی واجب وي کله چې یو شی فرض وي فرض کله چې یو شی واجب وي نو د چا د وجه نه چې پوره کیږي هغه هم واجب وي هغه هم به فرض وي نه رسیږي نو ستاسي وای قاعده
اتمام صلات واجب دی، اتمام صلات واجب دی، او اتمام صلات په قاعده اخیره راځي، نو قاعده اخیره واجبه نه رسي په اتمام صلات څه دی؟ واجب معنا فرض دی، او قاعده اخیره نه غیر اتمام صلات کیږي نه، نو قاعده اخیره هم څه شوله؟ فرض شوله. ځکه دې نه غیر هغه فرض حکم نه راځي، نو دام پسې فرض شوله. البته اعتراض په جوړیږي، تاسو لږ وګورئ. تاسو خو ویلي فرضي حکم هغه حکم ته ویل کېږي چې بدلیل قطعي سره ثابت وي، د قرآن نه ثابت وي، یعنی او یا حدیث متواتر نه، هغه په دې طریقه باندې چې ثبوت هم قطعي وي او دلالت هم قطعي وي. قطعي الثبوت قطعي الدلالت وي، داسې ده که نه؟ دا خو خبرې واحد دی، دې سره فرضیت څنګه ثابتوئ؟ په اعتراض پوه شولئ؟ بره ګورئ ټول پوه شوئ پې؟ جواب ولی صاحب منز بیان مجمل لی واقیم الصلاة، قرآن کی اللہ اقیم الصلاة اقیم الصلاة ویلے، نو بیان د منز مجمل شوی دی. دسی وایا صلاة مجمل لی، او د مجمل تفسیر په خبر واحد سرم کولی شي. بلکې ما تاسو بر دا بس پوره کړی وکړه که چېرې دغه بیان چې دی، بیان چې مجملی کوي، دا بیان قطعي و شافي و، نو بیا هغه حکم هم قطعي جوړېږي. یاد مو که نه؟ برحال بیان د مجمل په خبر واحد سره صحیح دی. البته به سوال دای تاسو ګورئ دا مجمل دی د کتاب الله، دا خبر واحد دی، دی بیان وکړو، نو موږ چې حکم منسوب کوو دی مجمل ته به منسوب کوو د کتاب الله ته که نه؟ دی بیان ته خبر واحد ته وایي نه، قانون دا دی به مجمل ته منسوب کې کتاب الله ته، نه ګویا کتاب الله نه ثابت شو. دی بل خو تش بیان وکړو، ثبوت نو هغه کړی او کتاب الله خو قطعي دی، نه بس خپله د فرضیت ثابت شو. پوه نه شئ پې؟ علق التمامه معلق کړی دی تمام صلات بالفعل، په فعل باندې لاندې لیکلي م دي ښه. لأن معناه إذا قلت هذا وأنت قاعد أو فعلت هذا اقعدت، او به بره پسې قاعده لري كل ما علق بشيء لا يوجد دونه فتمام الصلاة لا يوجد بدون فعل المقصود، دا واجب شو. اب مخکې لیکلي وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قرأ او لم يقرأ، کتشهود ویلو کوي نه ویلو، بهرحال تر عبد ورسوله څومره ټیم کې ویل کېږي دومره قاعده وکړه، بس کار وشو. قال قدري مولا فرمایي وما سوا ذلك فهو سنة، الکه دغه نه علاوه چې څومره دي دا ټول سنت دي، دغه شپږو نه علاوه. اعتراض په وکړه، اعتراض دغه نه علاوه خو واجبات هم شته کنه یار، مستحبات هم شته، نو سنت ورته ولي وي؟ خپل جواب کوي صاحب د هدايي سنت ورته بده معنا وایو چې سنت نه ثابت دي. چا نه ثابت دي؟ سنت نه، دا نه چې سنت دي واجب بم وګوره. اطلقا قدری مولا مطلق ذکر کړلو اسم السنت، اسم د سنت، حالان کی وفيها واجبات، بده کې واجبات هم شته، او واجبات به څومره دي کتاب کې پوره نه دي ذکر کړي. ګورئ لکه قرات د فاتحه واجب دی، که قراءت الفاتحه یو، وضم السوره یو، دغه شان زم کول سورت معها د فاتحه سره ما وختي ویل کنه، فاتحه واجب، سورت مربسي واجب دوا، ومراعات الترتیب او دغه شان ترتیب خیال ساتل، ورپسې وی فيما شرع مکرره. تاسو لږ ګورئ کم احکامات چې مکرر دي، لکه دو سجدي، هغه کې ترتیب ساتل څه دي؟ واجب دي. دا قید احترازي نه دی، اتفاقی دی، یاد ساتئ. کم چې مکرر نم دي هغه کې ترتیب واجب دی. څه مطلب؟ تاسو لږ ګورئ کې یو سړی صورت فری دی او رکوع ته لاړ شي، او به د رکوع نه پس به صورت وایي، سجده سهو به واجب ده، ولی ترک واجب وکړو. هغه څه ترتیب سره اول صورت به رکوع. دا څه نه ده ګورئ چې کوم څه ورته وایي افعال مکرر نه دي نو هغه دی واجب نه، دا څه نه ده، بلکې کم پاکی کی ترتیب نہیں واجب، بلکہ کم افعال چې نه دي مکرر پکې هم ترتیب واجب دی. او تو ګورئ توجه خرابوي ځینې کسانو، ګورئ ومراعات الترتیب او لحاظ ساتل ترتیب فيما پاغه افعالو کې شرع مکررا چې هغه مشروع شوي دي مکرر په حرکات کې من الافعال د افعالونه. ما مخکې فيما
کې افعال ویل امین دغه بیان کوي والقاعده الاولى بل قاعده اولى د واجب ده وقراءه التشهد في الاخير او په اخیره قاعده کې تشهد تر عبد او رسول ویل واجب دي تشهد ویل واجب دي او اخیره قاعده فرض ده والقنوت في الوتر او وتر کې دعا ویل دا واجب دي اللهم انا نستعينك نه یادي مطلق دعا یادي هغه افضل ده که چا بل دعا ویل ټیک ده صحیح ده وګورئ کوم ته ورسېدو والقنوت في الوتر يعني مطلق قنوت واجب دي مطلق قنوت اللهم انا نستعينك ویل بهتر دي که چا سر رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي درې پیرو ورم کار بکیږي دا برازیل علی ان شاء الله وتكبيرات العيدين دغه شان د عيدين او تکبیرات دا واجب دي دغه شان جهري منس کې جهر واجب دي او سري منس کې سر واجب دي والجهر فيما يجهر او جهر واجب دي پاغه منځونو کې يجهر فيه چاغي کې جهر وي والمخافته او سر واجب دي فی ما پاغه منځونو کې تخافت فيه کې ما تراجه دي چاغي کې سر وي تاسو په شی لاندې لیکلي دي ذکر المصنف منها 9 مصنف نه ذکر کړل نه واجبات حالانکه نورم دي پنځه برخي وهي قراءة الفاتحة في الركعتين فقط قراءة فاتحه واجب ده صرف اولنو 2 رکعاتونو کې فرض کې ادي دویم تخصیص د اولینو بالفاتحه 2 رکعاتونو کې اولنی به ول خاص کې ده سنه چې شرک ورکه اولنو 2 کې نه وي مندوي اخیرو 2 کې وي دریم تقدیم د فاتحه په صورت باندې دام واجب دي څلورم تعدیل د ارکانو د دې بیان روان دي ښا ارکانو کې تعدیل کول تعدیل څه ته ویل کیږي ان شاء الله به وایو چې یو بیر سبحان رب الاعلى رکوع سجده کې یو بیر سبحان رب العظیم رکوع کې څومره ټیم کې ویل کیږي د قمر رکوع سجده وکړه ته تعدیل وای دا براشي ان شاء الله یا قومه کې سره نه یقدريږي بالکل دا تعدیل پنځم تحلیل بلفظ السلام سمون نوزین بلفظ السلام سره وتله واجب دي دای په کې بریخي دي مخ کې راځي ولهذا يجب دا افعال ولي واجب دي جواب برګوري کم شي چې داسي چې سهون بات شي سجده سهو واجبيږي نو هغه واجبي کم فعل چې داسي هغه سهون بات شي نو سجده سهو واجبيږي دغه فعل تی واجبي او د دې افعال په پاتې کېدو سجده سهو واجبيږي اي کبرا شول لهذا دم سدي واجب دي ولهذا دغه وجه يجب عليه واجبيږي په ترک د دې افعال باندې سجده السهو واجبيږي په هر یو باندې سجده السهو بترکها د سوایات ولهذا دغه وجه يجب واجبيږي عليه په مصلي باندې 2 سجدي د سهو بترکها کداغه واجباتو کې يوم بكبريدي هذا هو الصحيح ده صحيح رأي ده وتسميتها سنة في الكتاب وسؤال ده كتاب کې خو دې سی ویل وهو سنة نو مسمى کېدل د غټولو سنت په کتاب کې سنت او تویلی لما انه ثبت وجوبها بسنه توجد دینا چې ثابت دی وجوب د غټولو انه شاندار ثبت وجوبها واجب دی ثبوت ثابت دی وجوب د غټولو په سنت سره ځکه ورته سنت ویل دا مشروع کې ویلو کیفیت الصلاه من البدايه الى النهايه بروګره اوس به مون څنګه کو کیفیت د منځره ته بیانې خد شروع نواله تر اخیره پورې نو طریقه بدایي چې و بدريګو او تکبیر تحریم بوکو الله اکبر زمونږ د حنا په بنسبانه د تکبیر تحریمه چونکه د فرایض سره متصل د نو ځکه د فرایض یعنی ارکان سره یو ذکر کړل لکه نه تکبیر تحریمه شرط ده فرض نه ده امام شافعي رحم الله تکبیر تحریمه ته رکن او فرض وایي پیږي پی وګورئ واذا شرع في الصلاه کله چې سړی اراده ولري چې شروع کی بونس کی کبر تکبیر وایي دلیل لما تلون مخکې ما یات ویلو کنه وربک فکبر بل دلیل شته ویا وقال عليه السلام نبی علیہ السلام فرمایي تحریم هو التکبیر تحریم د منس تکبیر د تحریم معنا د منس په حرماتو کې داخلون کې څوک دی چې کله د تحریم تکبیر ویلو الله اکبر د منس په حرماتو کې داخل شي د منس حرمات څه دي خوراک نه کول سکاک نه کول خبرې اترې نه کول خو دې خوانه کتل ټول چری د منس حرمات
بیا زمونږ د حنابلو په نسبت باندې وهو شرط نه ده دا تکبیر شرط دی زمونږ د حنابلو په نسبت باندې خو هغه څوک چې په تکبیر قادر وي که څوک ګونګای تکبیر نشي ویلی نو یو دوه رایې دي یوه رایې دا ده ژبه به خوځوي صرف دا پې واجب دي خو صحیح دا نه چې دا ورله مستحب دي دا هم پې نه دي واجب دا اصل کې قاعده ده ښه صاحب د هدایي بیو کې ذکر کړې ده دا انشاءالله په موقع کې به الله رام شي چې کله کله مشبه د شی د مشبه به په ځای باندې ودرېږي مشابه د شی په ځای د مشبه به ودرېږي لکه په سر باندې د اختنۍ موږ ویلي حج کې او عمره دې وکړه حج دې وکړله نو بس تش پتری پې راکاږه ګورې چې اختشتری پې راکاږي دقه شان تکبیر نشي ویلی هسې ژبه دې وخوځئ ګونګایا دی وګورئ خلاف للشافعي رحمه الله امام شافعي رحمه الله ته فرض وی تکبیر ته حتى ان من تحرم للفرض كان له ان يؤدي بها التطوع عندنا تصل وګورئ ما څه ویل زمونږ د حنابلو په نسبت باندې تکبیر تحریمه شرط دی او شوافیو په نسبت باندې فرض دی نو ثمره اختلاف راته بیانوي چې د دې څه فایده شته د اختلاف ویاو که نه یو سړي د فرض لپاره تکبیر وکړلو الله اکبر او به نیت د نفل کو نفل به کومه کولی شي پوهېږئ که نه کولی شي دا سنت ته جوړومه کولی شي واجب ته جوړومه کولی شي وجه دا د موږ حناف وایو په شرط د شی په شرط په موجودوالي سره سړی په مشروط کې نه داخلېږي الله اکبر سره را داخل نه دی چې نه دی بس کولی شي بلکې داسې واوره په یو شرط باندې ډېر کارونه سړی کولی شي اودس شرط د صلات دی دی که نه دی په یو اودس باندې ډېر منځونه کولی شي نه په یو شرط تکبیر تحریمه باندې نفل منځ فرض کولی شي د هغه په نسبت باندې دا تکبیر فرض دی فرض ته چې تکبیر ویلو ته داخل شولې په کوم کې داخل شي اوس هغې نه بل ته نه شي وتلی اول دا مات که بل ته وځه نه رسي او فرض د شی صرف یو فرض ادا کوي زیات نه یو قیام یو رکعت د پاره کافي کېږي نه نور لپاره نه یو رکو د یو رکعت رکو د پاره کافي کېږي رکن دی فرض دی نورو دپاره نه ثمره اختلاف باندې پوه شوئ نو څه وایي حتی ان من هغه کس تحرمه چې تکبیر تحریمه وکړي د فرضو لپاره کان له د لپاره جایز د ان یؤدي چې ادا کړي بها په دغه تکبیر تحریمه باندې تطوع نفل منځ موږ په نسبت باندې او هو یقول امام شافعي رحمه الله فرمایي وای دا تکبیر تحریمه فرض دی وجه سره تاسو له وګورئ وای د فرض او د رکن د لپاره چې کوم شرایط دي که نه د قیام د لپاره د رکوع د لپاره سجدې د لپاره دغه شرایط تکبیر تحریمه د لپاره هم دي ما په خیال پوه نه شوئ امام شافعي رحمه الله فرمایي تکبیر تحریمه فرض دی دلیل د فرض د لپاره چې کوم شرایط دي هغه د دې دپاره هم دي نو معلومه شوله دا هم فرض دی څنګه ولا شرایط دي تکبیر د رکوع د لپاره سجدې د لپاره قیام د لپاره کپړې به پاکي بدن به پاکي اودس به دي دا شرایط دي که نه دا د تکبیر تحریمه د لپاره هم دي نو معلومه شوله چې دا فرض دی وهو يقول هغه وایي انه یشترط شرط دی لها د تکبیر د تحریمی د لپاره تحریمی د لپاره ما هغه شی نه شرط دی یشترط لسائر الارکان چې هغه شرط دی د باقي ارکانو د لپاره وهذا آیه الرکنیه دا خو علامه د رکنیت کنه ولنا موږ د لپاره دلیل تاسو لکه قاعده واورئ مولوي صاحب قاعده دا چې معطوف غیر وي د معطوف علیه نه تاسو به بار بار ویلی ښه البته وجوه فاسده او د حسامي اخري وجه فاسده کې دا مسله شته خو هلته داسې وي چې معطوف علیه حکم به معطوف ته ورکې هلته دا نه دي ویلي چې دا اړه یو وي هلته مسله دا کړې ده چې معطوف علیه به حکم کې یو وي اگر چې موږ د حنفو رایې هم نه ده چا باندې مونځ فرض وي په هغه زکات هم فرض امام مالک رحمه الله وایي داسې ده که نه که نه هم د ویلي دغه وجوه فاسده یې خیره دغه ده که نه یار خدای خو هم غر که چې غر شي دا ویلې د جمله ناقصه چې عاطف شي په جمله کامله باندې نه هم دې ویلي برحال نو هلته صرف د حکم خبر کوي لنډه دا د معطوف غیر وي د معطوف علیه نه قاعده د جاءني زید و عمر عمر او زید یو دی غیري او الله جل جلاله صلات معطوف علیه ګرځولې او تکبیر تحریمه معطوف ګرځولې نو که دا تکبیر تحریمه عین صلات په جزء صلات په نو په عطف سره به ذکر کوله
چې د عطب سره ذکر کړي معلومیږي صلات غیر شی دی ارکان نوم دی او دا تکبیر دا غیر شی شرط نوم دی شرط شی خارج دی شی نه وګورئ ولنا موږ د بار دلیل داري انه عطف الصلاه الله پاک عطف کړي منز علیه په تکبیر باندې ما الټه ویلو ما ویلو په صلات معنی تکبیر عطف کړي نه نه صلات یې عطف کړي په تکبیر فی قوله تعالی وذكر اسم او ذکر کوي نوم د رب خپل الله اکبر وی فصلى دا عطف دی او به مونږ کوي دواړه بیل بیل شو بیل بیل معنا غ شرط دی او دا رکن ارکان نوم دی او مقتضاه قاعده بیانې او تقاضا د عطف چې المغایره مغایرت دی په مابین د معطوف معطوف علیه کې ولهذا اوس ولا دلیل او دلیل تاسو لک ټول بر وګورئ ګوره کم چې رکن دی رکن هغه بهر رکعت کې مکرریږي ښا قیام مکرریږي قرات مکرریږي رکوع مکرریږي دا کنه او تکبیر تحریمه مکرریږي فقط یو پیری نو کدا رکن په کار د چې بهر رکعت کې مکرریدل اعتراض قاعده اخیره رکن دی کنه مونږ یاو هم نه مکرریږي یو پیری جواب بولی نه مکرریږي درې رکعت مونږ کې دوه قاعده نه څلور رکعات کې دوه قاعده نه اعتراض ایو خو واجبي کنه فرض خو نه مطلق تکرار کافی دی یاد دا به نشته چې فرض وي نه رسېږي نو بدل ته اعتراض ذکر شي دویم رکعت تر پاتې کی تکبیر نه وایي نو خو سنت دی او قاعده خو واجب وکنه یار واجب فرض سره برابر کا وګورئ لکشن کم به ته ورسېدلو ولهذا دغه وجه لا يتكرر نه مکرریږي تکبیر کتکرار الارکان لکه چې نور ارکان مکرریږي ومراعات الشرائط دا دغه دلیل نه جواب دغه څه ویلو څنګه چې د فرایض او شرایط دي دغه شان د تکبیر تحریم هم شرایط دي دا ویلو مو نه کنه یار تاسو لګ متوجه شي الله اکبر په قیام کې ویلې کیږي تکبیر تحریمه قیام کی دا شرایط چیزه پاک او کپڑے پاک او داس بدی مخ کې نه یو پلان کې دا شرایط اصل کې تکبیر نه دي د قیام دي کم چې فرض دي د قیام سره تکبیر سره نږدې دا غي دي ومراعات الشرائط لحاظ ساتل شرایط لما دا غشری يتصل به چې متصل وي تکبیر سره من بیان کې چې څوک د قیام دی خنو چې تکبیر شرط سټیک دا طریقه به څه وي هغه دا چې د لاسونه څه دي د مخ سره د ګوتو د مخ نه قبله ته کې او چت به کې او د غټه ګوتې به دي وګونو د نرم وېسو سره لګولې نه دي ضروري هغه سره برابر کی دې طرف ولدين ویل کېږي او دا رفع الیدین زمونږ د حنابلو په نظمانی سنت دی او طریقه دا او دا صرف په تکبیر تحریمه کې دي سنت دی او کشابری خودلو منځ کې فرق ناراضي او به سنت دی په دغه طریقه باندې کوم چې ما ویله کوم ځای پورې چې دا غټي ګوتو سرونه د غوګونو د نرمو ایسو سره دا کوم چې رازول نه دي سره برابر شي دوا او دا صرف تکبیر تحریمه کې دي نورو کې نشته نور تکبیراتو کې نشته البته خزو د بار به حکم دار چې تر دولو پورې د لاسونو چتای وګونو پورې نه اور سره روان دي وګونو پورې کلاسونو چت کړه څه بیلان دي ځان کې خلک به فسخان دي کني کم از کم شیطان هو فسخان دي آرامي وګورئ امام شافعي رحمه الله وی شریبم ترولو لاسو چتای ښا ويرفع يديه او رفع بدل اسونو کوي سره د تکبیرنا او سنت دا سنت دل کړي او باس چيړي ښا راځي خپل چړلې دي لئن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه دلیل د سنتیت دار ما تاسو ته مخکې ویلو کم کار چې نبی له سلام همیشه کړي یو کله یې نه بریخینو به واجبي او چې کله همیشه کړي یو کله بریخي به سنت ندا لاسونو چتولې کله بریخیم دي نبی له سلام چې واظب مواظبت کړي عليه با رفع د یدینو باندې خو مع کله ترکم کړي ښا تکبیر سره وهذا اللفظ يشير الى اشتراط المقارنه دا خبره می وختي شروع کړو پرې می خدا وښ شي وته جی سوال دا دی چې اول به الله اکبر وایو به بلاسنو چتو کنه اول به لاسنو چتو به الله اکبر وایو کنه دواړه به یو ځای کو جواب درې وړه ټیک دی یار صحیح راته وخی صحیح دغه جواب دار بهتر دار چې اول لاسنو چت کی به الله اکبر وای ځکه زمونږ بدی تصوف په قاعده کې وقاعده ده کنه چې تخلیه مقدمه په
تحلی باندې تخلی مقدمه یې په تحلی پلیټ باول انزي به پکې ترکاری ورچی یو شی باول پاکي به خسته کې اصل د سیده اول نفي به اثبات فی لا اله الا الله والنفي ده کنه لا اله برس الا الله ناول نفي وکدا لاسونه چې دې ذکر لکه هر څه دي شاته وغورځول رست التکبیر کا اثبات الله اکبر دا بهتره ده کني نور دوه صورتونم چې دي جایز دي کا یاد ساتي دي کې د سیده نور تکبیراتو کې اصل دا التم درې ولا جایز دي مطلب اول رکوع لاله شي رست تکبیر وي اول تکبیر وي رست رکوع لاله شي دریم تکبیر سره سره رکوع لاله شي نو الته سره سره افضل دي انور کې ټول کې سره سره کا ان شاء الله خپل موقع کې برا شراته دلته خالد دا وایو ګوري وهذا اللفظ دا لفظ دا معي چی ویلا دا خو اشاره کوي الى اشتراط المقارنه چې دواړه به یو ځای کې الله اکبر او تکبیر به یو ځای دا څه ده کنه وهو المروي عن ابي يوسف رحمه الله دا خبره د امام يوسف رحمه الله نه مرویم د چې دواړه به یو ځای والمحكي عن الطحاوي او حکایت چې کوم د امام طحاوي رحمه الله نه نقل له دقه شان ده هو الاصح واورا كم چې نام مشايخ وراد انه رايد انه يرفع يديه اولا كبلا سنو شدكي ثم يكبر بتكبير وي لان فعله نفي الكبرياء ذكر هذا فعل لا سنو شدكي دا سلك نفي ده لويتوب عن غير الله تعالى ده الله تعالى نه علاوه ټولو څومره چې سړي ټولو نه کبریا چې د لویتوب دا نفي او قانون داري والنفي مقدم النفي مقدمي رست اثبات فيه ويرفع يديه راسونه وکم دي بروچته دا هم ویلي دي حتى يحاذي تر دې چې برابر به کی لګول نه یادې ښه برابر به کی به ابهامه تر دې چې برابر به کی خپل غټي ګوتي شحمت او ذنې د غوګونو د غندر مويسو سره انده یادې خځې چې پکې مندره یې چي وعند الشافعي رحمه الله امام شافعي رحمه الله ويرفع الى منكبيه الى سنبو شتي ترولو دا اختلاف چې زمنګ او د شوافی او ترمنځ لري صرف بدی تکبیر کې نه دی په هر تکبیر کې دی هغه وي تر ولو او من وایو تر غوګونو واوره وعلى هذا بنا بدغه خلاف باندې تکبیر د قنوت هم دی چې کله دوی قنوت تل اسو چتو والآیات اخترو کې چې کوم تکبیرات والجنازه او جنازې د باره چې تکبیر کوو موږ حناف سره به یو پر رفلدین کو جنازه کې هغه هر تکبیر کې کوي دغه د باره دلیل چې تر ولو بلا سوچته حدیث ابي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه دغه حدیث سے قال فرمای کان النبي صلى الله عليه وسلم چې اذا كبر شکل به تکبیر ویلو رفع يديه لسنه به چتول الى منكبه ترولو ولنا موږ د باره دلیل روایت د وائل ابن حجر دیکھا دا روایت د حناف د بار بغړو مسلو کې دلیل دی ابر الرازی د خیره دا شان روایت د براء ابن عازب دی براء دا شان روایت د حضرت انس رضی الله تعالی عنهم ټول دی یو مسلم روایت کړي بل امام حاکم په مستدرک کې او امام احمد رحمه الله هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې وکانه اذا كبر رفع يديه کله به تکبیر ویلو لاسونه به اوچت کړه حذاء اذنيه برابر ده وګونو او بل د لاسونه د دې د بارے چې کوم ګونګا مونګا دی هغه تم پته ولګيږي چې نه ته وتړلو او دا دلته پورې چې امام اوچت کې پته وته لګي چې دلته اوچت کې هغه ته ګوري چې کله اوچت دی اوس وشو کارو وګورئ ولأن رفع اليد ناسي زيتي دلیل دی اوچت ول لاس لعلام الاصم د دې د بارے چې ګونګا پکې پوي شي وهو بما قلنا وهغه خالف فيږي کوم چې منګ ویل چې اوچتي کې وګونو پوري باقي هغه چې کوم حدیث بیان کړلو دا هغه په جواب کې مونږ وایو دا په وزر حمل له سړی کمزور دی دومره لاسونه ډیر نشو چته ولې دغه زی بورو چته ټیک ده یا وایي چې بس په جواز باندې حمل له ولنا کوم ده وما اواغ حدیث رواه کوم چې امام شافعي رحم الله روایت کړی يحمل على حاله العذر هغه د عذر په حالت باندې حمل له د امام طحاوي جواب کړی دی ښا والمرأه وسخذا دا خزي او د سړي په منځ کې ډېر فرقونه دي هغه کې یو دا فرق هم دی چې سړی چې تکبیر تحریمه کلاسونه او چته رفلدین تر غوګونو او خزي به تر ولو
وګورئ ښځه څنګه پرېږدي یار ځان له دې پرېښودله کار به وراني که نه والمرأة ښځه چې ده ترفع یدیها دا به اوچتوي رجلیها خپې خپې لیکلي که لاسونه یې لیکلي خیر دی ده مونږ مانهسې خپې معلومېږي یاره که چې مونږ ته لاسونه اوچت کړي هم ډېره ده زمونږ دغه بل ځای ښه خوښ دی چې لاسونه اوچت حذاء منکبیها موافق برابر د ولو همدقه صحیح ده وجه دا ده که ډېر لاسونه اوچت کړي ستر یې ګلابېږي اعضا معلومېږي ستر مطلب دا نه دی چې کپړه لرې شي ورڅه ښکاري نه اعضا او بناوټ معلومېدل هم ټیک نه دي ښه وګورئ دغه شان کپړې اچول مکروه یي سړو د پاره مونځ کې ښځو دپاره هم چې اعضا او بناوټ معلومېږي دا به انشاءالله راشي ښه اوس به پتې لګي دا د چوغه دا رب والا شی څه موږ صدرلوم کې د غټ تور تور طالبانو د سودان موډان والا او چې دې لاله کنه سبب کې معلومېدل از موږ دا کمیس چې دا ډېر ښه شی دی پردې شی دی وګورئ کوم ځای ته ورسېدو څنګه دا روس سوي دا راځي راله ان شاء الله د